یقینا چې دا وخت خیبر پښتونخوا ته ډېر غټ چیلنجز دي او بیا د ټول نه غټ چیلنج اوس دلته د صوبې او د وفاق ترمنځ مخې ته راغلی دی. کوم چې دا غي نن یو عملی مظاهره مونږ وکړه هم چې په گورنر هاوس کې په لاین آرډر یا په سکیورټي باندې کوم میټینګ روانو پرایم منسٹر صاحب راغلی او شهباز شریف چې نو حالت د صوبې چیف ایگزیکټیو علي امین ګنداپور صاحب نو تله نو دا نه تاسو د صوبې د معاملاتو د سنجیدګۍ اندازه ولګوي چې دا صوبه د دې دغه سنسټیو میټرز چې دي ډېر حساس معاملات چې دي په هغه کې د حکومت عدم دلچسپي یا غیر سنجیدګي هغه به د صوبه نور هم تباہي طرف ته بوزي. یقینا تاسو خبره بالکل ټیک ده چې کوم نوې کابینه غستلې شوې ده رکنی نوې کابینه ده 15 پکې وزیران دي 15 پکې مشیران دي په دې شنو کسانو کې دا څلور 15 کسان چې دي نو دا ځاړه دي یا د تیر حکومت یا دا غنه د مخکې حکومت برخه یا حصہ پاتې شي وي. باقي یو ځل بیا دا صوبه موږ د یو نوې تجربې سره مخ کوو. یقینا چې دغه پارټي مشر دغه تجربونه ستاسو کړی نه دي بلکې دې ځل خو پکې یو نوې کار دا هم شوی دی چې د نورو صوبونو یا د کراچۍ نه دلته امپورټډ مشیران په موږ باندې مسلط شو یا نو بیا بنیادی سوال دا دی چې د خیبر پښتونخوا نه لسکم سل په سټونو باندې ګټه ترلاسه کوونکي جماعت کې یو هم داسې کس نشته یا یو هم داسې غړي د دې څوکۍ اهل یا جوګه نه لري چې هغه تاسو د خزانه چابي ورکي یا هغه د خزانه په دغه څوکۍ باندې کې نه وي. یقینا د غیر سنجیدګۍ د اندازه خود دینه لګي چې کم سینیئر ترين پارلیمنټریان دي په دغه اسمبلی کې ناس غړي دي چې د هغې د شلو کالو یا 15 کالو تجربه دا هغه څلور 15 ځله منتخب شوی دی او راغلي دي د غیوان کې ناس دي هغه بالکل نظر انداز شو چې کوم دي کې خلک ایرپتیان دي یقینا چې هغه دغه څوکۍ تر لاس کولو کې کامیابی بیا موندلې ده. یقینا دا یو نوې ټیم سره دوباره دغه صوبې نه د انتظامی مالی معاملات چلول دا به یقینا تدیر زیات ګټور نه